نوح علیہ السلام ملک الموت شراله ساعت ناخله وي د دنیا دا ژوند د څنګه ومون ته څومره ژوند په دې ژوند سپوه شوي نوح علیہ السلام ورته وی دنیا ته زما د راتلو مثال داسې دی دا ژوند دا ټول پوره زندگی وی دنیا کې چې مې کومه تېره کړه بس وی دا را باندې داسې ولګېده لکه چې د یو کور دوه دروازې او یو کس په یو دروازه وردن شو په بله ترې نوځي وی دغه مثال مې د دنیا دا ژوند لکه زه هم چې په یو کور دروازه باندې راننوتم اوس په بله ترې نوځم بس حالانکه 9.5 کاله خو صرف تبلیغ کړی 40 کال عمر کې ورته پیغمبري میلاو شوی او بیا طوفان نوح راغلی د هغې نه پس هم 50 کاله ژوندی و نو 1040 سال عمر دی او هغه وایي چې دا ژوند داسې و بس او یو زنانه ورڅخه راغله نوح علیه السلام وایي دعا راته وکړه وایي زما بچی د بلوغت عمر ته نه رسي د دې نه مخکې مړه شي بچی مې نه پایي د بلوغت عمر ته نه رسي د دې نه مخکې مړه شي وایي څومره عمر کې بس څوک خو 200 کالې څوک 250 څوک 300 ته ورسي د 300 نه سیوا کېږي نه ځوانۍ ته ونه رسي مخکې نه مړه شي 200-300 کالو نوح علیہ السلام ورته وی داسې امت را روان دی چې د هغې ټول عمر ایوریج اوسطن عمر به د هغې 60 کاله او ته وایې چې 200-300 کاله وی د هغې خو به ټول عمرونه هم دومره نو هغه ډېره زیاته حیرانه شوی ښه وی دی به آبادۍ هم کوي بیا آبادۍ به هم کوي کورونه به هم جوړوي ودونه به هم کوي ورته وایي 400 به کوي وایي ښه که زما دومره عمر وی نو زه خدا خو ما په یو سجده کې تېر کړم دا پوره زندگی به ما په یو سجده کې تېره کړم 60 کاله په دې کې به څوک آبادۍ هم کوي او د کور جوړولو فکر به هم کوي په دې 60 کالو کې وایي دا خو به ما په یو سجده کې تېر کړم نو خیار انسان هغه دی چې هغه د مرګ دپاره ټولو نه زیات تیاری کوونکی نبی علیه السلام فرمایي